الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم طلبة کرام او معزز سامعین ان شاء الله مونږ د خپل درس شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول بسم الله لكم. لسان القرآن دا مخکې اولنی درس کې مونږ دا لیکلو او اوس بیا ولیکلو د خپل کورس نوم هم ولیکو او ان شاء الله غور سره ورته ګورئ. د الف نه واخله یا پورې دا څومره حروف چې دي بعض ائمه وایي چې دا 28 دي بعض وایي نه دا 29 دي. بهرحال هر څومره چې دي ته په عربی کې د دې خپل نوم دی حروف تهجی. اردو کې ورته حروف تهجی وایي او په عربی کې د دې نوم دی حروف الھجاء. حروف الھجاء اردو کې ورته حروف تهجی وایو مونږ او په عربی کې ورته حروف الھجاء وایو. نو ان شاء الله مونږ به د حروف الھجاء زده کوو ځکه عربي زده کوو او اردو بعض نیم وخت کې به پکې مونږ یو نیم لفظ د اردو وایو هغه صرف د پوهې لپاره چې پته ولګي چې زمونږ په عربی کې کم از کم 70% نه زیاته اردو استعمال شوې ده. تاسو به ان شاء الله په خپل باندې وګورئ مخې ته روان دي. نو حروف الھجاء زده کوو. اول به ټول الف نه واخله یا پورې دا ټول لیکو الف با تا او دا به د الف با تا په انداز کې وایو الف ب ت په انداز کې به نه وایو الف با تا ث جیم ح خو دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ها واو او یا. د دې نه موږ حمزه د میز نو کړو او واو او یا دا دواړه به یوځای کړل. دا واو یا دواړه ځکه یوځای کړل چې دې دواړو ته د واو او یا ته حروف عطف وایي. نه حروف علت وایي. حروف علت ورته وایي. دې دواړو ته څه وایي؟ حروف علت. او علت چې دا د عليل نوم دی عليل او عليل څه ته وایي؟ بیمار ده. نو مطلب دا چې موږ سره دا واو او یا دا دواړه بیماران دي دا ځکه موږ د ټولو نه اخره کې کړل. دې ته توجه سره خیال کوئ. ان شاء الله مخې ته به د دې دواړو بیمارانو باره کې خبره راځي. دې دواړو بیمارانو باره کې به مخکې خبره راځي. اوس تاسو مخکې غور سره اورئ. مونږ چې دا کوم حروف لیکل حروف الھجاء دا 28 دي. حروف الھجاء مونږ څو لیکل 28 مو لیکل او بعض پکې حمزه هم لیکي د نون نه پس نون ها حمزه یا دا تا حمزه لیکي مونږ پکې نه لیکلې. هغه وجه دا چې د جمهور اتفاق په 28 باندې دی. هغه وجه الف او د حمزه دواړه یو شان دي او بعض وجه نه الف جدا ده حمزه جدا ده نو هغه وجه دا 29 دي. نو 29 او 28 اختلاف داو چې بعض وایي چې دا حمزه ځان له حمزه لري دا ځان له حرف ته او الف ځان له حرف ته او بعض وایي نه دا دواړه یو شان دي دواړه دا الف ته دا الف ته. ها دې نه مخکې ان شاء الله دا زموږ حروف الھجاء شو. د حروف الھجاء نه مخکې په غور سره اورئ او توجه ورته کوئ. مونږ دې نه مخکې ان شاء الله اوس وایو چې حرکات څه ته وایي.
حرکات یې زده کوو بیا به الف پیژنو او حمزه به پیژنو الف او حمزه کې څه فرق دی نو بیا به انشاءالله مخکې ورپسې د هغې هغه فرق واضح کوو انشاءالله. مخکې ګورئ زبر یو زیر دی او یو پیش دی دا درې او یو ورسره دا جزم دی دې ته موږ جزم وایو پښتانه ورته غړوندی وایي دې ته جزم وایي. نو دا څلور قسمه 1 2 3 4 شو دې څلورو واړو ته یو ته علامت دې ته جزم یا سکون علامت وایي ٹھیک شو دې دوه ته څه جزم یا سکون علامت او زبر زیر پیش ته دې ته حرکات وایي حرکات او دا حرکات چې دی دا د حرکت جمع ده د حرکت جمع ده د دې حرکت جمع حرکات دی حرکت دی یو زبر ته وایي د یو زیر ته ځان له زیر یو حرکت دی دا پیش ځان له یو حرکت دی دا زبر ځان له یو حرکت دی دا شان زیر ځان له حرکت دی او پیش ځان له یو حرکت دی. نو دا ټول چې راجمع شو دي د حرکات وایي ٹھیک شو. اوس په د زبر ته چې دی زبر ته د زبر ته فتحه وایي زبر ته څه وایي فتحه د زیر ته ځان له یو نوم وایي په عربو کې هغه ورته کسره وایي عربی کې ورته کسره وایي او د پیش ته ځان له یو نوم وایي دې ته ضمه وایي. ها اوس د کم حرف د پاسه چې فتحه کنه کم حرف د پاسه چې فتحه د کم حرف د پاسه چې فتحه هغه حرف ته مفتوح وي د کم حرف د پاسه چې فتحه وي هغه حرف ته مفتوح ویل شي. هغه حرف ته مفتوح وایي ٹھیک شو. اوس کسره چې د کم حرف د پاسه چې کسره وي د کم حرف د پاسه چې کسره وي د کم حرف د لاندې چې کسره وي د کم حرف د لاندې چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وایي. د مفتوح مثال مثلا ګورئ با د پاسه فتحه ده نو دې با ته با مفتوحه وایي با مفتوحه. تا د پاسه فتحه ده نو دې ته تا مفتوحه او بیا د سا د پاسه فتحه ده دې ته سا مفتوحه. اوس کسره د کم حرف د لاندې چې کسره وي کسره زیر ته وایي د کم حرف د لاندې چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وایي هغه حرف ته څه وایي مکسور وایي. مثال انشاءالله تاسو اوس په مثال باندې ډېر ښه پوه شئ. مثلا ګورئ د با د لاندې کسره ده دې با ته با مکسوره وایي با مکسوره با مکسوره. د تا د لاندې کسره ده دې ته تا مکسوره ویلی شي تا مکسوره. مثلا داسې وکړئ سا د لاندې کسره ده سا مکسوره جیم د لاندې کسره ده جیم مکسوره ورته ویلی شي. ښه دې نه پس اوس ضمه نو د کم حرف د پاسه چې ضمه وي ضمه پیش ته ویلی شي ضمه څه ته وایي پیش ته وایي. د کم حرف د پاسه چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم هغه حرف ته څه وایي هغه حرف ته مضموم وایي. کم حرف د پاسه چې ضمه وي ضمه پیش ته ویلی شي ضمه څه ته وایي پیش ته وایي ضمه څه ته پیش ته ویلی شي. د کم حرف د پاسه چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم ویلی شي. د کم حرف د پاسه چې کسره وي ضمه وي هغه حرف ته مضموم ویلی شي. اوس وورئ شاباس ضمه پیش ته وایي پیش ته ضمه وایي پیش ته څه وایي ضمه پیش ته ضمه وایي. د کم حرف
د کم حرف د پاسه چې ضمه وي، ضمه پیش ته ویلی شي، ضمه وي یعنی پیش. علامت په پر پاسه ولیکو یعنی پیش وي. د کم حرف د پاسه چې ضمه یعنی پیش وي هغه حرف ته مضموم وائی. مثلا با د پاسه ضمه ده نو دې با ته با مضمومه ویلی شي، با مضمومه. تا د پاسه ضمه ده دې تا ته تا مضمومه ویلی شي. ٹھیک شوه؟ نو دا مونږه فتحه کسره ضمه وپېژندله چې زبر ته فتحه وایي، زیر ته کسره وایي او پیش ته ضمه وایي. نور به تاسو اوس ووینئ په قرآن پاک کې به تاسو ځای په ځای باندې اوس نور هم وینئ د دې ضمه فتحه کسره ضمې نه علاوه به تاسو داسې دوه ډول علامات هم وینئ، دو زبر، دو زیر، دو پیش. اصل کې دو زبر ته دو زبر تنوین ویلی شي، دو زبر تنوین. د دو زیر ته دو زیر تنوین ویلی شي، دو زیر تنوین. او د دو پیش ته څه ویلی شي؟ دو پیش